بیا زنګ راغی وایي فدا محمد پېژنې مالو وایي دا یې له تیارې غورځولی ده. د هغه ځای نه موږ ته زنګ راغی. زه په همدغه ځای کې چې دا اوس ناست یم همدغه ځای کې بیا مې یو تابوت ځان سره واخیسته. بیا همالته د هغه 500 فامیلي سایې ته ورغلو. هلته چې ورغلو بیا اما د کلو له خلکو سره د خدای ښه وکړي بیا دا ما د بام په سر چې راولېدلی وه بیا هغو راکښته کړی و د ماجت مخې سره یې ایښی و. هیله د لاسه ورنکړي دا خو طبیعي خبره ده. نو زه به ځینې چوپړ ته لاړم مې یو 2 رکعاته لمونځ وکړو ذاتي ورغلم د دغه مې وکړه. دا یې د فراغت ورسره اړیکه ونیوله چې سهار کې دا راغلی وه. کله ورځ چې په غیبره شهادت باندې رسېږي مریض یې یو کتلی وه. ذاتي بیا پس له هغې تقریبا 9:30 که 10 بجې شاوخوا کې دا بیرته له کلینیکه وتلی وه. کلینیکه چې وتلی وه میدان هوایي د کابل ته تللی وه. په هغه وخت کې چې وه کلینیک هم تصمیم نه وه چې دا باید څه رقم ونیوه څه رقم ونه نیوه. د موږ نه مخکې له هغه نه ډېر ښه ژوند و. ډېر ښه په حساب یعنې لاړ چې نه هغه خو د همدغه یو کال کې چې دغه حادثه وشوه موږ هر څه له لاسه ورکړل.